أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم ربي أريني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. دا سوره بقره دا فاره درېیمه دا سوره دویم دی آیات 280 دی. په دې آیات کې د رب کائنات له طرفه څخه یو د خبرې حال دی لکه نن سبا داسې مخلوقات ځان ته مسلمانان وایي، خو د دې مشرکانو د هغه مشرکانو فرق دومره دی چې هغه مشرکانو دا منل چې انسان د خاورې پیدا دی، په خاورې وکه ختم کیږي. د نن سبا مشرکان د دې څخه انکار دي چې د انبیا بدنونه ثابت او پراته دي، خاورې کیږي نه. د شهداو د ثابت پراته دي د مدینې په قبر کې، او نبی صلی الله علیه وسلم عمر زتن ابوبکر دا ژوندي دي اوري. نو دا د الله کتاب د دغه مسلې حل ورکوي چې ای انسان استی د نیکه نوم آدم دی، آدم معنا خاوره، د خاورې پیدا دی، په خاورې کې به خاورې کېږي، برته به الله پاک ته د دې خاورې سره پیدا کړي په ورځ د قیامت. نن په دې آیات کې چې کوم اسرائیلیات ورته وایي لکه تورات یا انجیل یا زبور، په هغو کتابو کې لاسوهنه سوې ده. د هغو کتابو څخه زموږ مفسرینو یو داسې خبره راخیسته ده چې دغه ابراهیم علیه السلام دغه سوچ ولې ووایي چې یا الله دا مړي به ته څنګه راژوندي کوې. نو په اسرائیلیاتو کې دا خبره راغله ده چې زموږ په قرآن کې نسته د دې خبرې حل، نه کې سته نه په حدیثو کې سته. صرف دونه اسرائیلیاتو کې راځي چې یو ورځ ابراهیم علیه السلام راووتی، د سمندر پر غاړه ودرېدی چې ویې کتل په سمندر په غاړه کې چې کوم ساحل ورته پر دې باندې یو سړی مړ دی، په اوبو کې پروت دی، اوبو خراب کړی دي، یو څه نه څه مایان ورته ولاړ دي، مایانو څه خوړلی دي، حیوانات ورته ولاړ دي لکه ګیدړو، چغالو، لیوه، هغو هم څه خوړلی دي. د هغه رقم یو څه مرغان ورته ولاړ دي لکه باشه، ټپوس، بازګۍ، هغو هم څه وخوړل. نو ده سوچ وکړي چې یاره به دا خدا دی نیمه اوبو خراب کړی دی، نیمه مایانو خوړلی دی، یو څه یې څه مرغانو وخوړه، یو څه یې څه درندګانو وخوړه. یا ربه دا به ته څنګه بیا راژوندي کوې؟ یا ربه تی راوښیه چې زه په سترګو ووینم، زما اطمینان وشي. د هغې خو مې ایمان شته چې انسان مړه کېږي، برته راکشي، نه په قیامت چې زه په سترګو سره ووینم.
نو رب کائنات دغه آیاتونه د ابراهیم علیه السلام او کیسه مختصر زموږ په قرآن کې و نبي اسلام ته دا رقم بیان کړی ده. نو باید چې موږ دا عقیده وساتو که هر څوک که انبیا وي که شهدا وي که صالحین وي که صادقین وي که کفار د دې بدنونه خاورې کېږي په قیامت به راژوندي کېږي. په منطق الله کې موږ وایي والبعث بعد الموت، پس له مرګه ژوندناک دی په قیامت. دا د نن سبا حیاتیان مماتیان دا دواړه د الله د دې قرآن انکار دي. یو وایي چې د انبیاو بدن دغه ثابته پروت دی خو روح پکې نشته، هغه نور وایي چې یا روح پکې شته، نبي ژوندی دي، شهدا ژوندي دي. دا د الله د قرآن انکار دي دواړه. وإذا وقال چې ویلو وإذا وقال چې کله وویل ابراهیم السلام رب ای رب زما آرینی وښیه ماته کیف څرنګه تحیی الموتى ته څرنګه راژوندي کوې دا مړي. نو قال ورته وویل الله پاک اولم تؤمن څه ستا پر دې باندې یقین نه دی ای ابراهیمه، ای ستا پر دې خبره ایمان نه دی چې دا مړي زه څنګه راژوندي کوم. قال وویل ابراهیم علیه السلام بلا ولې مې نه دی ایمان مې دی تصدیق مې دی، ولکن دونه خبره ده لیطمئن قلبي د دې دپاره چې زړه مې په اطمینان شي چې زه په سترګو ووینم. نو قال ورته وویل الله پاک فخذ ونیسه اربعة څلور من الطیر د مرغانو نه فصرهن بیا یې امخته که د ځان سره، یا فصرهن بیا یې ټوټې ټوټې که. بیا ورته وویل فصرهن بیا یې دا کیمیا که ټوټې ټوټې که یا د ځان سره امخته که الیکه د خپل ځان سره ثم جعل بیا یې کښېږده. دا مرغان دي د ځان سره مخته کړ ای کارګه ای سمر مرغه ای بازګه ای باشا. مثال دا څلور مرغان دي ونیول د ځان سره مخته کړ، یا دا دي د ځان سره مخته کړ بیا دي حلال کړ بیا ټوټې ټوټې که بیا که کیمیا. بیا دا ستا آس پاس پر دا غرو باندې کښېږده څه غوښه. ثم جعل بیا یې کښېږده علی کل جبل پر هر غره باندې منهن د دغه ایوا د دغه مرغانو نه جزءا یو عیسا. ثم بیا ادعوهن بیا راوبوله ای کارګه ای باشا ای پلانی مرغه نومونه واخله. یأتینک راځي به تا لره سعی په منډه منډه باندې، دغه غوښې به سره جلا کېږي، سرونه د ځان سره کښېږده، دا غوښې به راځي پر دا سرو باندې به مشلي. الله وایي وعلم پوه سه چې ان الله بېشک الله چې عزیز زورور دی حکیم حکمت والا. الله د حکمت والا دی. نو ده دا رقم وکړو. نو بیا دا مرغان یې حلال کړل پر هر غره یې کښېښود د آس پاس. بیا راوبلل ای چرګه هغه د هغه کومې غوښې را جلا کېدل چې پر دې باندې مشت لري الله جوړ کړ. نو دا زموږ ایمان وي چې که انبیا دي که صحابه دي که هر څوک دا به ټوله خاورې کېږي، په خاورې کې به ختم کېږي، برته په قیامت په ورځ به موږ ته راژوندي کېږو. نو دا به نه ساتي چې زه حیاتي یم زه مماتي یم. حیاتیان هم د الله د کتاب انکار کوي، مماتیان هم کوي. مماتیان په دې سره انکار کوي چې هغه وایي د انبیا بدنونه ثابته پراته دي خاورې شوي نه دي. هغه بیا وایي چې بدنونه هم ثابته دي او روح هم پکې کښېږده. نو دا د قرآن خلاف دي، دواړه کې دي. الله دې وس توفیق راکړي چې موږ د الله قرآن ته وخت ورکړو. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.